أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار قال لقد سألت عن أمر عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم حتى بلغ يعملون ثم قال ألا أدلك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يا نبي الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا فقلت يا نبي الله وإنا لمواخذون بما نتكلم به قال سكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. دا حدیث حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرے دے. په دې حدیث کې حضرت معاذ بن جبل د یو محفل داستان او قصه بیانې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د هم مجلسه په دوران کې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه حضرت معاذ تپوس کړی دی د دین اسلام په باره کې د داسې اعمالو تپوس یې کړی دی. حضرت معاذ په خپل وایي ما ته تپوس کو د دې لپاره چې داسې عملونه داسې کارونه راته وښیي چې په هغې باندې د جنت ته ننوځم او موږ جنت ته لاړ شو. جنت بنیادی طور د دې ژوند نه وروسته د مزو او چرچو ځای دی. الله دې زموږ د ټولو نصیب کړي. د هغې چې کوم صفات بیان شو یا بیانېږي په قرآن کې نو صحابه کرام یا په جنت مین خلق د هغې د حصول دپاره خپل ټول سرګرمیانې منظم کوي. حضرت معاذ هم وایي ما تپوس کو د پیغمبر علیه السلام نه چې ما ته دا عملونه وښیه. لکه په دې زمانې کې خلک چې راشي نو دکان یې کمزوری نو مولوي صاحب ته وایي داسې وظیفه راته وښیه چې کاروبار کې مې برکت پیدا شي. په کور کې د چا اوران یو بل سره وایي داسې وظیفه راته وښیه چې د کور د اوران هم ختمه شي. په چا باندې غریبي وایي داسې د وظیفه راته وښیه مولوي صاحب چې دا غریبي مې ختمه شي. په چا بیماري وایي داسې وظیفه راته وښیه چې بیماری مې ختمه شي. د صحابو غټه بیماری چې هغه ټینشن و هغه ټینشن چې ورته کوم و هغه جنت د حصول فکر او د جهنم نه د بچ کېدو فکر. نو حضرت معاذ رضی الله عنه وایي ما د پیغمبر علیه السلام نه همدغه تپوس وکړو چې ما ته داسې نیک اعمال وښیه چې په هغې باندې د جنت ته لاړ شم او د اور نه پې بچ شم. نو پیغمبر علیه السلام راته ووایي چې دا خو څه وړه خبره نه ده، داسې وظیفه خو نه ده، ته خو ډېر لوی کار تپوس دې کړی دی، ډېر لوی تپوس دې کړی دی، یو لوی کار تپوس دې کړی. هغه لوی کار دا دی چې هغه اسلام دی، اسلام ایمان دی او دا ډېر آسان دی. دا لوی کار چې دی دا جنت ته تلل او د جهنم نه بچ کېدل د دې دا وظیفه ډېره اسانه ده. خو هغه چاته اسانه ده چې الله یې ورته اسانه کړي. چې الله ورته نه یې اسانه کړي نو ګوره ګران کار دی. هغه کم یو کار دی چې په هغې به سړی جنت ته ځي. نو اولنۍ خبره یې ورته وښوده چې د الله عبادت کوه، د الله نه علاوه د بل چا عبادت مه کوه، د الله حکم منه، د الله نه علاوه د بل چا حکم مه منه، او د الله سره څوک په ذات صفاتو کې شریکوه مه.
داسې مه وایه چې الله به دا کار وکړي خو پلانی چې دی نو د هغه به یې کوي نو په تا به شي او په خدای به شي نو لا تشرک به شیئا د الله سره هېڅ شیز مه شریکوه که هغه بوتان دي که هغه باباګان دي که هغه لیډران دي هر څه شی چې دی چې د هغې نه ته تمه کولی شي چې دا به زما دا کار وکړي مشکل کشا حاجت روا دغه شانې کار سمونکی وکیل دا ټول چې دی نو د الله نه علاوه بل څوک مه ګڼه دریم دا چې وتقیم الصلاة مونځ قایموه د مونځ اهتمام کوه داسې مه کوه چې کله یې وکړې او کله یې ونه کړې کله وی یاره طبیعت مې ټیک دی کله وی ټیک نه دی کله وی غم دی کله وی خادي دی نو تقیم الصلاة مونځ قایم کړئ د مونځ انتظام وکړه او څلورم دا چې زکات ورکوه او پنځم دا چې روژې میاشت روژه نیسه او د بیت الله شریف حج کوه دا داسې کارونه دي چې په دې باندې به ته جنت ته ننوځې د اسلام یو آبادۍ سره رسول الله صلی الله علیه وسلم مثال ورکوي او د مثال په انداز باندې ملګري پوهه کوي دې ته مخصوص مثال ورته وی دا یو ډېر لوی کار دی او بیا یې فرمایل چې دا خیر دی دا کار د جنت ته تلل او د جهنم نه بچ کېدل دا بنیادي طور خیر دی نو د دې خیر دروازې درته ونه ښیم چې په کوم لار باندې به سړی دې ته ورننوځي په کومه طریقه باندې به سړی د دې عمل کولو ته تیاریږي نو هغه دروازې درته ونه ښیم چې د دې خیر دې کور ته پې ورننوځي نو هغه دروازې ورته دوه وښوئ یوه دروازه ورته وښوه الصوم جنة چې سړی چېرته د دشمن کور ته خپل کور ته ورځي اول ځان برابر کړي نو روژه نیسه روژه پرده روژه نفل روژه سنت روژه د نظر روژې چې څونه دي هغه روژه نیسه ځکه روژې نیول چې دی نو جنتون دا ډال دی ډال په دې باندې د شیطان د حملو نه سړی دفاع کوي دا هغه مضبوط دیوال دی چې په هغې نه سړی شاته کېږي نو روژه نیسه روژه اولنۍ دروازه دویمه دروازه چې ده نو والصدقه خیرات صدقات ورکول خیرات دې ته نه وایي چې سړی غاټ خیرات وکړي د چا سره د ضرورت نه زاید کم مال دی زړې جامې دي زړه ټوپۍ ده زړې سپلۍ دي یعنی چې کم ستا په کار کې نه راځي هغه چاله ورکول دا د ټول نه خیرات دی نو والصدقتو دغه شانې چا سره خیر خبره کول چا سره په خندا ملاوېدل چا سره لاس ملاول دا ټول خیرات دی او خپل پخکړی خوراک په بل باندې خوړل دا ټول خیراتونه شنو والصدقتو دویمه دروازه چې ده نو هغه صدقه ده خیرات او ګوره صدقه داسې عمل دی چې دا د ګناهونه داسې وجني لکه اور لګېدلی او د پاسه پې سړی اوبه ورواړی نو په خیرات کولو کې وړوکې غټ ته مه ګوره حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که کجوره در سره و د هغې نه دې لږ ځای بیل کو او هغه دې چا له خیراتي ورکړه نو دغې ته هم کمزورې صدقه مه وایه لا تحقرن من المعروف د نیکۍ کار چې دی صدقات چې دي نو دا سپک مه کړه کمزوري مه کړه که نور څه وس دې نه کېږي د ځان له دې د څاروي دا سوی پخ کړی او هغه دې چا له خیراتي ورکړی نو دا هم خیرات دی نو والصدقه تطفئ الخطیئه صدقه او خیرات چې دی نو دا ګناهونه داسې ختموي کما یطفئ الماء النار څنګه چې اور اوبه لګي او اور وجني دغه شان صدقه لګي ګناهونه نه سړي نه ختموي نو صدقات ورکوئ واړه غټ ته مه ګورئ درېیمه دروازه ورته وښوه چې صلات الرجل فی جوف الليل د شپې په سیسه کې راپاسه او په هغې کې مونځ کوه نو د سړي مونځ کول د شپې په سیسه کې کوم ته چې تهجد ورته وایي د وده کېدو نه وروسته چې سړی راپاسي او د سحر د مانځه نه مخکې ټیم یې هر ټیم چې نو په دې ټیم کې 2 رکاته 4 رکاته 3 رکاته مونځ کول چې دي دې ته تهجد ورته وایي نو دا تهجد دا درېیمه دروازه ده یو دروازه ورته وښوه روژه نیسه دویمه دروازه ورته وښوه صدقات ورکوه درېیمه ورته وښوه چې د شپې تهجد کوه دا درې رسول الله صلی الله علیه وسلم متعلق دغه په مخ کې د عبدالله متعلق عبدالله ابن عمر متعلق چا وویل ویره ډېر خالق دی هغه ویل ډېر خالق دی خو که د شپې پاڅېدی او 2 رکعته لمونځ یې کولی په دې کې ډېر سست دی نو دا ګورئ نه صلات الرجل فی جوف الليل دا چې کوم دی د شپې مونځ کول دا د دې دروازې دي او بیا هغه آیت ولوستو په صورت الف لام میم السجده کې چې تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا د نیکان خلک چې دي دا د شپې ټوله شپه خوب نه کوي سره دی نه خپله بستره پرېږدي راپاڅي او ځان له مونځ کوي نو د شپې په سیسه کې مونځ کوونکي او درېیم نمبر کې ورته بیا داسې ووایي چې هلکه هغه
د دې کار دا کم کار چې جنت ته بوتلو والا دی د دې کار مثال د یو بدن دی بدن او دا کار څه شی دی اسلام جنت ته بنیادی طور سره په اسلام او په ایمان نه نوځي نو اسلام او ایمان چې دی نو د دې مثال د یو آبادی دی د یو بدن دی د یو بدن چې په دې بدن کې سر همي سر خپې همي او لوړ ځای چې یینو هغه همي او د دې هغه سټه همي یخې همي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم راته فرمایل چې د دې کار چې دا سړی جنت ته بوځي او د جهنم نه وباسي دا کار خو د اسلام بر تک تعلیمات چې مونږ زده کړو دغه ته اسلام وایي مخکې حدیثونو کې مې زده کړه دغه ته ایمان وایي نو دا اسلام او ایمان د دې سر د توخم چې سر یې څه دی یعنی هغه څه چې دا غینه بغیر د اسلام اړول شته نه ځکه چې په بدن کې خو یو سر دی چې سر لري کې بیا خو بدن دغه ختم شي او خپې چې دی چې په هغې باندې د باډي ور باندې ودرېږي مضبوطیا د بدن چې د پخپو راځي نو خپې درته ونه ښیم او دریم دا چې سړی غویي او خر او سپی او دا په څه پېژني دا په دې ګوپ پېژني چې د بعضه ملا ته وګوري نو په هغې باندې پته لګي چې دا ګډ دی که سیرلی دی که دا غوا ده که دا اوښ دی که دا قچر دی د ملا نه یې پېژني نو په دې ملا کې په اوښ کې یو لوړ ځای هغې ته ګوپ ورته وایي داسې لوړ په هغې دا اوښ پېژندی کېږي دا د نور نه لوړ دی لکه دا اوښ دی دا غویي نه دی دا خر نه دی دا اوښ دی نو هغه ګوپ یې درته ونه ښیم درې څیزونه ورته خو د دې آبادۍ سر د دې آبادۍ چې دی نو خپې او د دې ګوپ نو هغه وایي ما ورته وایي چې د الله پیغمبره دا خو راته وښیه ده کان چې د سر نه بغیر خو ګزاره نه کېږي ژوند نشته او د خپو نه بغیر خو استحکام نشته او د ګوپ نه بغیر خو اړولې تعارف شته نه سړی به پېژنو په څه باندې خپل د ایماندارۍ د عمل به پېژنو په څه باندې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وفرمیل چې د دغې کار سر چې دی نو دا اسلام دی یعنی آمنتو بالله مخکې چې کوم وې چې اقام الصلاة شهادتین بیا اقام الصلاة ایتاء الزکاة صوم رمضان او حج البیت او زکات دا کارونه چې دي دا دې ته څه وایي دې ته وایي د اسلام سر ورته وایي او بیا عموده او د اسلام استحکام چې دی نو دا الصلاة دا په مونځ باندې مونځ یې خپې دي دا مونځ یې خپې دي چې مونځ استحکام او مونځ مضبوط و د مونځ انتظام په ټیم باندې او په صحیح طریقې باندې نو پته ولګېده چې د دې سړي اسلام ټیک دی خو چې د سړي مونځ خراب دی مونځ اندازې ګډ وډ دی نو د دې مطلب دا دی چې اسلام ایمان چې دی نو هغه ټیک نه دی نو عموده الصلاة د دې ستنې چې دي نو هغه مونځ دی او درې مې راته ووې چې پیژندی کېږي په څه باندې اسلام کنه نو هغه جهاد فی سبیل الله دی په جهاد باندې اسلام پیژندی کېږي واقعي په دې وخت کې هم سړی وګوري نو څنګه چې د الله پیغمبر ووی چې په دې جهاد باندې د اسلام حفاظت کېږي او اسلام ور باندې پیژندی کېږي په دې د معنی کې د خلکو هغه خلک بدي شي د کافرانو د هغې خلکو سره د هغې مسلمانانو سره دشمني ده کم مسلمانان چې د جهاد تصور لري او چې د چا د جهاد تصور نشته د هغې سره د نفرت په دی باندې د هغې محبت کوي هغه اپریشیټ کوي د هغې هغه دعوت او د هغې سره تعاون هم کوي نو د اسلام د پیژندو نښه چې ده نو هغه جهاد فی سبیل الله دی او په آخر کې راته ووې چې مړه دا ټول خو یو طرف ته خو د دې هغه اصل مغز درته ونه ښیم د دې کامیابۍ هغه اصل مغز درته ونه ښیم چې دا کامیابي په څه باندې راځي ملاک په عربی کې هغه څیز ته وایي چې د هغې په وجه باندې یو څیز مضبوطېږي دا وړه چې کله خلک هغه ږي نو په دې کې هغه دوړه چې ورته وایي چې هغه دوړه ورپکې نه وي نو بیا د هغه ګلی کېږي نه دغه شانې په شودو کې چې دا پیروی ته لرې کړي دا کوچ چې ترې جوړېږي چې دا ته لرې کړي نو بیا توم له مم له نه اخلي نو دغې ټول څیزونه خلاصه په عربی کې ورته خلاصه ورته وایي یا که ونه ده نو د هغې نه زیلې کټ کا چې زیلې یې دې کټ کړه نو بره بیا ونه نه کېږي نو دغه شانې که ونې مثال ورکې نو زیلی ووایه که د وړو او د شملو مثال ورکې نو کوچې ووایه او یا دوړې ووایه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې زیلې درته دې ونه ښیم چې ټولې کامیابۍ زیلې څه شی دی یا خلاصې څه شی دی وایي ما ورته ویل د الله پیغمبر دا خو راته زر ووایه چې دا زیلې کم یو دي چې چېرته رانه دا خپل بوټی د اسلام مړاوی نه شي نو دا ژبه یې داسې ونیوی ما ته یې ویې چې دا ژبه کنټرول کا کف علیک لسانک دا ژبه دې کنټرول کا کف علیک هذا دا راټینګې که دا ژبه د دې ژبې د لاسه نو ما چې تپوس وکړو د الله پیغمبر ولې پرې ژبې پرې خبرو به م الله موږ نیسي
مونږ خو نه څوک وجلی دی، نم شراب څکلی دي، نم زنا کړې ده، نم چې کوم دی نو چاته تکلیف رسولی، بس په خولې باندې ګپ لګو، په دې هم الله نیسي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وفرمایل چې مور د باندې بوره شه، یعنې د مور نه ورک شي، د مور نه چې بچی ورک شي مور ډېره کړه منئ. دا په عربي کې د تعجب دپاره او د دغه دپاره خلک یو مثال بیانوي، مور د باندې بوره شه. کم خلک چې تباه شوی دی هغه دی د جبو لو تباه کړي دي. کله چې سړی لو کوي، غنم ریبي، جوار ریبي، وربشې ریبي، شړشم ریبي، نو بیا واښه او شنه او ګډوډ راکریبلی کي، بیا پکې دا نه چې دا ډکې شین دی او دا وچ دی. نو کله چې ته د چا متعلق خبرې شروع کړي نو د هغه ښه به هم بیانوي، د هغه بد به هم بیانوي، بیا به لګیایي، بیا به کې تا ته ډولې پته هم نه لګي چې د ټیک وی که غلطه وی، صحیح دي ویله که غلطه دي ویله، د چا په حق کې دي ویله که په مخالفت کې دي ویله، دروغ دي ویل که رښتیا دي ویل، حقیقت دي ووایو که الزام دي ولګو، غیبت دي وکړو که نه رښتیا دي ویل، څه شی دي وکړو. نو په دې وجه باندې دا خلک چې تباه دی دا د جبو لو تباه کړه. هل یکب الناس فی النار علی وجوههم، پړ مخې جهنم ته چې وراچولی کېږي انسانان، نو علا هغه الا حصائد السنتهم، د جبو دا لوې ورا دغه کوي، دا جهنم کاندې ته وراچوي. نو په دې وجه باندې خپله ژبه کنټرول کړه. دې حدیث کې هم بنیادي طور که تاسو فکر کړی د اسلام مثال د یو بدن ورکړی شو او په هغه بدن کې عبادات بیل ذکر شو، عقیده د اسلام ورپکې بیل ذکر شوه. دغه شانې په عباداتو کې څه خاص عبادات ذکر شو چې هغه د دې اسلام د دروازې حیثیت لري، لکه روژه نیول، صدقه ورکول، د شپې تهجد کول. دغه شانې څه کارونه داسې دي چې هغه د اسلام ستن اثر د سر حیثیت لري، لکه عقیده او فکر عبادات. او څه عبادت داسې دي چې هغې مثال د ستنو دی، دا به راټینګېږي که نه د بادي باندې رالوېږي. او څه عبادات داسې دي چې هغه د اسلام د حفاظت ذریعه ګرځېږي، هغه جهاد فی سبیل الله دی. او څه داسې کارونه دي چې پر بدن کې یوه داسې حصه د خلک وایي په ژبه کې اړوکې نشته، دا په یوه خبره ټینګه نه چې کم طرف ته اړې اړ طرف ته اوړي. نو د خلکو پسې به ژبه کنټرول کړه ژبه، او چې ژبه دې کنټرول وه ذکر به کې، چې ژبه دې کنټرول وه رښتیا به وی، چې ژبه دې کنټرول وه تعریف به کې، او چې ژبه دې بې کنټروله وه دروغ به وی، غیبت به کې، الزام به لګې، په خلکو باندې به بدې ردې به وی، کنځلې به کې. نو په دې بنیاد باندې خپله ژبه کنټرول وساتئ. الفاظ د حدیث داسې دي. وعن معاذ بن جبل، د حضرت معاذ بن جبل رضی الله عنه روایت دی، قال دی وی قلت ما ویل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، اے د الله رسوله اخبرنی ما خبر که بعمل، په داسې عمل یدخلنی چې ما دننه کی الجنت جنت ته، و یباعدنی او لرې مې باسي من النار د اور نه. قال غرض وی لقد سألت، تا تپوس کړی عن امر عظیم د یو لوی کار، و انه دا کار لیسیر اسان دی، خو علی من هغه چاته یسره الله، لږ دی خو هغه چاته چې یسره چې اسان کړی ورته الله الله تعالی علیه هغه. تعبد الله، د الله عبادت کوه، ولا تشرک مشرک و به، د الله سره شیئا څه شی، وتقیم الصلاة قائم که مونځ لره، وتؤتي الزکات ورکوه زکات، وتصوم رمضان او د روژې د میاشت روژه نیسه، وتحج البیت حج کوه د بیت الله شریف. ثم بیا تلا پیغمبر ثم قال بیا ویل پیغمبر علیه السلام الا ادلک، ودرته نښیم علی ابواب الخیر، د خیر دروازې. یوه پکې الصوم روژه نیول جنة دا ډال دی، والصدقة بل صدقه ورکول دي، تطفئ الخطیئة دا مړه کوي او وجني خطاګانې، کما څنګه چې یطفئ وجني الماء اوبو النار اور لره. وصلاة الرجل او مونځ د سړي فی جوف الليل، د شپې په سیسه کې. ثم تلا بیا پیغمبر علیه السلام ولوستو دا آیت د الف لام میم سجده صورت چې تتجافا جنوبهم عن المضاجع، لرې ودي اړخونه دي د خپل بسترونه، حتی تر دې بلغه چې ورسېدو د یعملون ټکي پورې. ثم قال بی ویل الا ادلک، ودرته نښیم برأس الامر، سر د دې دین، وعموده او هغه ستنې د دین، وذروة صنامه او هغه ګوب اوچتوالی، هغه لوړوالی د ګوب د دی. قلت ما ورته ویل بلا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، د الله پیغمبر راته ووایه. قال غرت رأس الامر، د دې کار سر چې دی نو الاسلام و اسلام دی، وعموده د دې ستنې الصلاة مونځ دی، وذروة صنامه لوړوالی د ګوب د دی الجهاد جهاد فی سبیل الله دی. ثم قال بیرتوی الا اخبرک، خبرم نکم بملاک ذالک، پاغه خلاصې د دې باندې کله ټول یا پزیلو د هغې باندې. قلت ما ورته ویل بلا یا نبی الله صلی الله علیه وسلم، ای د الله تعالی پیغمبره راته ووایه. فاخذا نو هغه ونیوه بلساني خپله ژبه، وقال راته ویل کفه بندک علیک، د ځان سره هذا دا ژبه دی. فقلت ما ورته یا نبی الله، ای د الله پیغمبره، و انا ولې مونږ به لمواخذون نیولی کېږو بما په هغې خبرو نتکلمو چې مونږ خبرې کوو به هغه.
قال غرت وسكلتك برش أمك موردي يا معاذ اي معاذ وهل يكب الناس او نار تلكيږي خلق في النار فوركي على وجوههم پړمخ او ملا مناخرهم یا ذړن الا مگر حصائد السنتهم اغلو د جبد دي. الله اذا عمل توفيق راكي واخر دعوانا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك.